الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف وشرف محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم المقام، گرامی قدر صدر مجلس، dari علاقے یوسف بندروگ مشر عالم دین حضرت مولانا فضل احد صاحب، برادر مکرم جناب حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، حضرت مولانا وکیل زادہ صاحب اور مجلس کے تشریف فرما قاری نصیر خان صاحب اور نور اجلہ برانا فاضل علماء کرام قرآن اعظام، اونن قرآن پمینه کې دلته راجمع شوو ډېرو معززو ډېرو محترمو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو دې ننني مجلس ته راتګ زموږ او ستاسو دپاره ذریعه د نجات او د مغفرت وګرځي. حدیث مبارک کې راځي، د صحیح مسلم شریف روایت دی، کله کله د یو نیک انسان د ملاقات دپاره یو سړی د کور نه راوځي، ترصد له الملائکه، فرشتو ورته په لاره کې پاټک لګولي، تپوس ترې نه کوي ته چېرته روان یې، دی ورته وایي هغه فلانکي ځای کې د یو نیک سړي ملاقات ته ځم. دا فرشته ترې نه تپوس کوي هل لک من نعمة علیه تربها، ستا د هغه سره څه دنیاوي غرض او حاجت شته دی چې ته د هغې په مقصد روان یې؟ دی وایي نه، صرف د الله د دین د مینې په خاطر باندې ورځم او ملاقات یې کوم. دې محفل ته لا دی رارسېدلی نه وي او په لاره لاره ورله فرشته زیری ورکړي، مبارکي ورکړي، مبارک شه، الله رب العالمین ته د خپلو محبوبینو د خپلو خوښو خلقو په فهرست کې شامل کړي. الله رب العالمین دې نن د اهل قرآن او د اهل الله او د علماو او د حافظانو په دغه مجلس کې زموږ او ستاسو دا شرکت دا زموږ لپاره ذریعه د نجات د آخرت وګرځي. اتو بچو قرآن پاک په حفظ مکمل کړی دی، 15 حافظانو تجوید مکمل کو، قاریان شو، 19 بچو قرآن پاک په ناظره باندې ختم کړی دی. او دا زما ښي طرف ته تاسو د دې چمن ښایسته ښایسته ګلونه ستاسو بچي دي، ښکلي تک سپین پټکي دا یې وهلي، د قرآن هارونه یې په غاړه کې ور اچولي، تاسو ته ناست دي.
نو دا د دې مدرسې کردار دی، دا د علماو خدمت دی چې ستاسو شړو بچو ته د الله قرآن وښایي. معاشره کې د قرآن نه ډکې سینې پیدا شي، د قرآن تلاوت کوونکې ژبې پیدا شي، معاشره کې راسخ العقیده کلکو عقیدو والا مسلمانان پیدا شي. دینی مدرسې هغه قوم له حافظان ورکوي، عالمان ورکوي، مجاهدین ورکوي، مبلغین ورکوي، اولیاء الله ورکوي، د دین پهرداران ورکوي. دا د دینی مدرسو خدمات دي. دا الله رب العالمین د قرآن پاک یو گلشن ستاسو په دې کلي کې الله نصیب کړی دی. او کوم ځای کې چې د قرآن کریم تلاوت کیږي، نو علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي الته د الله رب العالمین د طرفنا یو خاصه فرشته نازلیږي چې هغې ته سکینه ویل. نو اسید ابن حضیر رضی الله عنه تلاوت کو د سوره بقره، او خواته یې اس تړلی دی چې کله تلاوت شروع کړي نو اس یې ترپه کې وهي، چې کله تلاوت بس کی اس په آرام ودرېږي. او دا شپه ده او په شپه کې د سپوږمۍ رڼا ته اسید ابن حضیر رضی الله عنه ناست دی د قرآن تلاوت کوي. نو چې کله تلاوت بیا شروع کړي نو دا اس بیا ترپه کې وهي. اسید ابن حضیر رضی الله عنه فرمایي وی زما خواته زما یو ماشوم بچی خودو یحیی، زه په هغه ویرېدم هسې نه چې د خپو د لاندې راونه چپوي. نو ما تلاوت بس کو، د خپل ماشوم مې په غېږ کې راواغست، اوس روانېږم وده کېدو دپاره ځم کور ته. ما چې دا ماشوم په غېږ کې راوچت کو او پاس مې وکتل، نو د تکې سپینې وریځې یو پاغونده دا زما د سر نه شروع شوله او بر اسمان طرف ته ختم شروع شو. څه عجیب غوندې منظره واقعه مې ولیدله. سحر مانځه نه وروستو مسجد نبوي شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې واقعه ذکر کړله. د الله حبیبه بیگا تلاوت تناستم چې تلاوت به مې شروع کو اس به مې ترېدو، چې تلاوت به مې بس کو اس به مې آرام شو. زه په خپل بچي ویرېدم، ماشوم مې په غېږ کې راواغست او کور ته تلم. اتفاقي مې پاس طرف ته نظر وکړو، د سر د پاسه مې وریځ وه، خو د وریځې هغه پاغونده اسمان طرف ته روانه شوله. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي تلک السکینه نزلت لقراءتك یا حسین، دا خو د الله د طرف نه سکینه نازله شوې وه. علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي کومه فرشته چې د قرآن د تلاوت په حالت کې نازلیږي هغې ته سکینه ویل کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام اسید ابن حضیر رضی الله عنه ته وایي اسیده او تا د خپل تلاوت تر سحره برقرار ساتلی وې، اهل مدینه به د الله د رحمت د دغې فرشتې دیدار کولی. د طالب آباد مسلمانانو وروڼو، ستاسو د سرونو د پاسه روزانه د الله د رحمت دغه فرشته خپلې وزرې کوي. د الله په دې نعمت ډېر شکر ادا کوئ. د قرآن کریم د تلاوت سره ډېر برکتونه راځي. بعضې مخصوص سورتونه دي او مخصوص آیتونه دي، د هغې خپل خپل فضایل او خپل خپل انوارات او برکات دي. نن د جمعې ورځ ده، حدیث مبارک کې راځي چا چې د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت کو، الله رب العالمین د ده لپاره د ځمکې نه واخلي تر اسمانه پورې یو نور مقرر کړي. او دا سړی
تر روان اتو ورځو پورې الله رب العالمین د خپل مخصوص فرشتو په حفاظت کې ورواچي چې د تاسیس تکلیف ونه رسي مضبوط حصار او مضبوط مورچه کې چې کله فوجي ولاړ وي دی وی کو اشمره خطرناک اسلحه را باندې استعمال شي خو مخه ته مضبوطه برجې دي مضبوطه مورچه میرا نو د زړه ډاډ وي مؤمن لپاره د الله د قران نه لوی مضبوطه مورچه ولې نشته ده سورہ کهف د جمعې په ورځ تلاوت کوي زمون او استاد چې زړه د تذبذب شکار دي دا ولې زمون مثال د هغه فوجي دی چې د مورچې دیوالونه غیر چاپیره ورتاو شوي او دې پتی انتظار چې څو خبره باندې داس کیږي او ګولې باندې بلګيږي زمون او استاد کورونه د قران د تلاوت نه خالي شوي دي ورونو حدیث مبارک کې راځي چې سورہ بقره بل روایت کې راځي د سورہ بقره صرف اخرنی 2 آیتونه د شپې تلاوت کړل لکه فتح د لپاره د هر قسم شرور نه د 2 آیتونه کافی او شافي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نیکه هستی او لوی هستی په دنیا کې څوک کېدلی شي بیا هم چې د شپې په د کېدو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دواړه سورتونه به په ځان تلاوت کړل په خپل لاس به جوف کړل او په خپل لاس به په خپل وجود باندې راکاږل حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي په کوم ورځ باندې چې بیماری ډېره زیاته شوله او بیا د دنیا نه رخصتېدو نو ما د نبی علیه السلام مبارک په وجود باندې دا دواړه سورتونه دم کړل او بیا مې د نبی علیه السلام په لاس باندې چوف کړل او دا غلاس مې داغه په وجود باندې راکاږلو په خپل لاس مې نه چوف کول چې داغه په وجود مې راکاږلې وي ځکه د هغه لاس زما د لاس نه ډېر برکت لري زمون او تاسو کورونه هغه نن د قران کریم د تلاوت نه خالی ګرځېدلې دي نو شکر وباسئ چې مدرسې شته ده چې د دې معاشري په دې کې قران خانه جبه الله ساتلی شکر وباسئ چې مدرسې شته ده چې زما استاد د ملک په فضاګانو کې د قران د تلاوت گونج د او تاسو ته په اورېدو راځي دا د مدرسو برکت دی الله دې کې چې مدرسې ختم شوي د قران کریم د تلاوتونو دا باب بهار بیا ختمي الله دې هغه ورځ په پاکستان چرته نه راوړي د دې چې څومره هم شعبي دي دا ګوره نو د هغه سر او کړای چې لګېدلې دا په دې د مدرسې سره لګېدلې دعوت تر تبلیغ مهنت ده دا د مدرسو برکت ده د جهاد فی سبیل الله مهنت ده دا د مدرسې برکت ده د راسخ العقیده کلک مسلمانانو موجودګي د مدرسې برکت ده دا علماء کرام زموږ او تاسو د عقیدو تحفظ کوي چرته بچی موبایلاري نشي بل طرف چرته لاړ نشي زمون په تعلیمي ادارو کې د ملحدینو د ایتیستو یلغار راغلي دی یلغار زما استاد نوی نسل په ذهنونو کې شکوک او شبهات ورچي کله ورته وایي وې سړی چې مړ شي نو د دې مثال خو بیا د ګټه شو نو ګټه د کوڅو سسیز را پریږدي نو هغه خوږیږي نه نو د مرګ نه وروسته کو دله سزا ملاویږي نو دته په دغه احساس نه کیږي نو ملاویږي کله ورته وایي وې زموږ په تقدیر ایمان دی نو چې د انسان نه ګناه وشي نو دا د په تقدیر کې لیکلې و نو بس په تقدیر باندې خبره روانه ده دې ګرام نه ده دغه ګناه کړی دا د په تقدیر کې لیکلې و دغه موږ پرې خو دا د په تقدیر کې لیکلې او دغه قتل وکړو دا د په تقدیر کې لیکلې په دې حساس مسلو باندې زموږ او تاسو د بچو کچه ذهنونه په کالج یونیورسيټي کې ګمراه کړي او دې حتی ورسي چې زما او د مسلمان او د پښتون په غیږ کې لوی شوی بچي
بیا په الله اعتراضات شروع کی نو ما ته ټلیفون کوي مفتی صاحب چې دا ټول دنیا الله پیدا کړ نو دا الله چا پیدا کړی دی ما ورته ویل چې د دې خبرې جواب خو دل درکوم خدا خبره تا کړی چا دا خبره ستاسو په چا ته رسولې ده دا خو ستاسو د ایمان په شهرت باندې حمله کړې ده دا په توحید حمله ده چې د الله په وحدانیت او د الله په وجود ایمان ختم شو بیا خو خبره خلاص شوه زمون د بنیاد خبره درته کوم د بل ځای نه د خپل علاقې خبره درته کوم ما ته یو مشر وی مفتی صاحب دلته یو کلی کې څلور شپږ الکان دي او ځان ته انسانیت پرست لیکي په دې فیسبوک پروفایل باندې او وايي چې مونږه انسانیت پرست یو بس انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی قرآن ته او سنت ته الله ته او رسول ته هیڅ ضرورت نشته بس د انسانیت خیال ساتئ انسانیت دنیا ته چاو خودل دا الله خودل انسانیت دنیا ته چاو خودل دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خودل انسانیت نه د حیواناتو د څاروو حقونه نبی علیه السلام دنیا ته خودلی دي څاروو سره ظلم مه کوئ نبی علیه السلام مبارک فرمایي ما فخبل په جهنم کې د بنو حمیر قبیلې یو زنانه ولیده چې مسلمانه وه او دوزخ ته تللې وه نو تپوس مې وکړو دا ولې دوزخي شوه جواب راته میلاو شو دخلت النار فی الهره په پیشو باندې ظلم کړو پیشو یې تړلې وه خوراک او څښاک یې ورله نه ورکړو تر دې پورې چې مړه شوه الله د دې مؤمنې زنانه نه په یو مخلوق باندې ظلم کولو د وجې نه دومره خفه شو الله فرمایل دا مؤمنه زنانه دوزخ ته ولیږي یو فاجره زنانه د الله په مخلوق پر رحم او ترس کولو باندې الله معاف کړه د صحیح مسلم شریف روایت ده سابقو امتونو کې یو بدکاره ښځه په لاره روانه وه مخې ته یو وچ کوی و د هغې نه ډېر چاپېره یو تږې سپی منډې وهلې او تاوېدو را تاوېدو د تندې د لاسه یې ژبه بهر راوباسلې وه دې فاجرې زنانه چې کله د الله دا مخلوق په تنده باندې ولیدو دا ورته ودرېده لاندې وکتل نو په کوهي کې اوبه نشته دی په ویښ کې په خټه کې معمولي لوندوالی ورته ښکاره شو دا ورکوزه شوله نبي علیه السلام فرمایي خټه یې نه جوړ کړه اوبه یې ترته په خپلې پڼه کې ور واچولې پڼه یې په غاښونو کې ونیسله او دا راوختله پاس د کوهي نه او د دغې تږي سپي په ژبه باندې یو څو څاڅکي د اوبو ور واچول فغفر الله لها وشکره الله رب العالمین د دغه یو عمل قدرداني وکړله او د ټول عمر جرمونه ورته الله معاف کړل راشه حقوق زده کړه د نبی علیه السلام د ارشاداتو نه زده کړه د سپو حق درته ښیي د پیشو حق درته ښیي د څاروو حق درته ښیي د دواړو جهانو سردار مبارک لا یو اوښ راغی او په غوږ کې ورته وبرړېدو جبریل امین علیه السلام یې ترجماني وکړله او فرمایي چې د الله حبیبه دا اوښ درته د خپل مالک نه ګیله کوي چې درانه بوجونه را باندې وړي او بیا مې د خوراک څښاک انتظام نه کوي نبی علیه السلام مبارک وفرمایل لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر دا خپلو څاروو د شاګانو نه منبرونه مه جوړوئ منبر باندې سړی وعظ او خطبه او تقریر وکړي راکوز شي ترېنه دا منبر نه خوراک غواړي او نه څښاک غواړي نو تاسو د خپلو څاروو په شاګانو باندې سفر وکړئ نو دا څه د لرګي منبر نه دی چې ستاسو نه بیا خوراک او څښاک نه غواړي دا ذیروح څاروی دی د کیسه ده د خوراک غواړي د څښاک غواړي چا چې د ده په غاړه کې پټه ور واچوله او پړی ور واچو غړندی ور واچو هغه یې مالک شو اوس د دې څاروي خوراک او څښاک په دې مالک باندې فرض دي او دا د الله د مخلوق حق دی کو ده پکې کمی وکړه د الله به د قیامت په ورځ تپوس او پوښتنه کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي صحابه باندې ظلمونه مه کوئ. ارونه تاسو ته وایم مونږ او تاسو کله کله ظلم کوو، احساس راته نه کېږي. په یو ګاډي کې به په یو سوزکي او په ډاټسن کې به 2 میخې وردننه وي. نو ما او تا ته خو ټیک ته یو څو روپۍ کرایه بچت شوه، خو هغه د الله مخلوق چې کور ته رارسي نو دا ډونګې د دې اوسپنو سره د لګېدلو د لاسه سولیدلي سري شوي وینې ترېنه بهېدلي. تاسو ټول په دې خپلو سترګو باندې اینې دا کوم خلک چې سړي راولي په لاره نه د خوراک انتظام نه د هغې د څښاک انتظام. چرګ به مونږ واخلو او په موټر سایکل پورې به یې الټه ځوړن کړو، ژوندی چرګ. نو کور ته چې رارسي نو سپینې اوبه به یې د خولې نه بهېږي. ای وروڼو تاسو څوک الټه ځوړونکي تر څو وخته پورې به ژوندي پاتې شئ؟ تر څو وخته پورې به برداشت کوئ؟ تر کومې پورې چې په دغې چرګ کې روح دی، دا د الله مخلوق دی، د باندې ترس کول په هر مؤمن مسلمان فرض دي. الله به د دې تپوس کوي. نو دا چرګ چې ته الټه راکړې دی ته سم نشې راخیستلی، دا خو د الله مخلوق دی، ولې داسې کوې؟ زما محترم ورونو حدیث مبارک کې راځي 13 امتونو کې یو نبی کان نبی فی من کان قبلکم لدغته نمله، یو میږی راغله او هغه پیغمبر یې وچیچلو. هغه پیغمبر هغه خپلو ملګرو ته وویل زما دا سامان د دې میږتون د پاسه چې دا کوم لوښي لرګي یا دا کوټه دا کډه کوټلۍ پرته ده دا ترېنه رالرې کوي او د دې میږتون دا ټول چې څومره هم کلی دی دې ټول میږتون ته تیلې ورته کوي دا اوس وځوئ. الله رب العالمین هغه پیغمبر ته د ګیلې او د خفګان په شکل کې فرمایي هلا نملة واحده، نو یو میږي له به سزا ورکړې وه چې پتا یې چک لګولی و، نو ټول میږتون ته اوس وځو. هغه وخت کې جاندار سیس سوځول جایز وو. زمونږ او ستاسو په دې دین کې سا لرونکي سیس ته د اور سزا ورکول حرام دي، تعذیب بالنار حرام دی، مال په اور سوځول حرام دي، لړم په اور سوځول حرام دي، چیچونکي مچۍ په اور سوځول حرام دي. دا د الله مخلوق دی او د دې په اور باندې سوځول زمونږ او ستاسو په دین کې حرام دي. راشه د دین زده کړه نو ته به د حیواناتو حقونه زده کړې. کوم اسلام چې هغه تا ته د حیواناتو حقوق ښایي، هغه اسلام به تا ته د انسانانو څومره حقونه ښایي. د دې وجې نه زما محترم وروڼو ما ته هغې مشر ویلي مفتي صاحب په دې کلي کې هغه 4-5 هلکان دي او وایي چې دا مذهب او دا اسلام او دا قرآن او شریعت او جنت او دوزخ دا ټول ډوب بوب د کوستې او کم شپ دی. انا لله و انا الیه راجعون. نو یې مازدیګر ډرون ته روان یو هلک ورسره د دې کلي ملګری شو. د مازدیګر د مانځه وخت و، نو یې مانځه د هغه ته جومات ته ور وګرځېدو، دوی لاړل ډرون ته. نو دا بارایي ملګری چې واپس کړی د دې خواله راغی په ډرون کې د مانځه نه وروستو، نو یې دې ملګري ورته وویل چې هلکه ته خو مانځه له تللی وې، مونځ دې وکړو او دا مونځ خو د الله سره خبرې کول یې، نو څنګه هغه خدای دې څنګه او طبیعت دې څنګه او طبیعت دې خوف استغفر الله. دا د کفر کلمه ده، دا د الله د وجود نه انکار، دا په الله پورې استهزاء، دا په الله پورې ټوکې او مسخرې، دا د پښتنو په کور کې دا بچي، دا د مسلمانانو په معاشره کې مه لرې کوئ د خپل اولادونه د دیندارو خلکو نه، مه لرې کوئ د تبلیغ نه، مه لرې کوئ د علماو نه، مه لرې کوئ د خپل بچي د علم نه. والله العظیم هغه دور را روان دی چې زوی به د الله د وجود نه منکر وي، د پلار په جنازه ودرېدل خو لا لویه خبره ده، وایي به زه الله نه منم، نو د ده دپاره زه سوال د چا نه وکړم. داسې زمانه را روانه ده، داسې فتنې را روانې دي. د دې وجې نه دا د علماءو مجلسونه د خپل ځان دپاره غنیمت ګڼئ. په کوم مسجد کې چې درس قرآن کېږي دې ځوانانو وروڼو ته درخواست کوم، ځوانانو وروڼو هغې ته وخت وباسئ، هغې ته ناسته کوئ، ستاسو دپاره پکې ډېر لوی خیر الله مقرر کړی دی.
او دې علماء کرام ورونو ته درخواست کوم چې دا عام مسلمانان ورونه زمونږ تګي ناس دي په دې کې تړپ شته ده مونږ او تاسو له ورته ترغیب ورکول پکار دي ماحول جوړول پکار دي او روزانه لس یا 15 منټه د خپل علم نه دي عام مسلمانانو ورونه ته فائدہ ورکول پکار دي درس قرآن په شکل کې درس حدیث په شکل کې د فقه د آسان مسائل د درس په شکل کې زمونږ د مدرسې د عام مسلمانان زمیندار او دکانداران ورونه چلي دا بچی مونږ له همدغه خلق راولي دا په دین باندې مین دی دا نن په دې چار دیوارۍ کې چې څومره ورونه راغلي دي دا د دین سره د مینې غټ ثبوت دی د دین عمل کوئی ثبوت څه کېدلی شي چې خپل ماشوم سړی د ځان نه جدا کړي او مدرسه کې کښېني سبق ته دا لویه دینداري ده که نه دا د دین سره محبت دی که نه الله رب العالمین دې د دې دا دیني جذبه قبول کړي او الله رب العالمین دې د مولانا وکیل زاده صاحب دا دیني خدمات قبول کړي او دا کوم ګلونه بچي چې دا نن تاسو ته مونږ درکو د دې په خیال ساتئ رمضان شریف را روان دی هر حافظ قرآن او هر قاری سے هغه باندې په رمضان شریف کې په تراویح کې ختم کوي زه ډېر زیریږم هغه سړي ته چې په خپل زوی پسې شاته نیت وتړي او په تراویح کې پسې ختم قرآن هغه درنه اوري او د قرآن کریم تلاوت هغه ورته سناوي زه داسې پلار ته ډېر زیات وزیریږم هغه پلار ډېر خوش قسمته دی چې زوی له دیني تربیت وکړو حافظ او عالم او نیک او دیندار یې نه جوړ کړو او د جنازې په موقع باندې د پلار په کټ ودرېږي او دا زوی په اخرنۍ الله اکبر د جنازې ووایي زما دا پلار خوش قسمته دی الله رب العالمین دې د دې مدرسې د دیني خدمات قبول کړي الله دې دا حافظان دا الله د دین عالمان جوړ کړي او الله رب العالمین دې د حضرت مولانا وکیل زاده صاحب دا خدمات دا زمونږ او ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت د هغې د فایدې ذریعه وګرځئ د دې بچو پلاران به راغلي هغې له مبارکي ورکومه لوی انتظار هغې کړی دی او د لوی انتظار نه وروستو الله بچي ته حفظ نصیب کړی دی علم نصیب کړی دی الله رب العالمین دی دې ماشومانو باندې د دې والدین او د دې وروڼه او د دې کورونه خوشحاله کړي د دنیا او د آخرت ثمره دی الله ورته وګرځوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين